در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں. نوالو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په شب قدر کې کم د بارانونو د لاسه نقصان وشو، د سیلابونو د لاسه کم نقصان وشو، نو په هغې کې مختلف سیاسي، سماجي، فلاحي ادارو چې کم دی په هغې کې د خپل وس مناسبو ډېر ښکلی کار وکړو، او الله دې والا دغه حساب چې چا سره یې ښېګړی دی خلکو کړي، الله دې د هغې بدلې ورکړي. خو سره د دې چې زمونږ بل یو قابل قدر شخصیت چې په بارمل کې دی، چې د هغه نوم دی شبیر حسین پیپرډي صاحب، هغه هم په دې سخت وخت کې چې کوم دی د شب قدر خلکه هیر نه کړل، او هغه خلکو دپاره د فرادالله په لاس باندې 7 دیګه وریجې دا چې کوم دی هغه تیارې کړې شوې، کوم چې هغه مونږ په خپله ورسره د سهار نه دلته کې موجود وو، او زموږ په لاس پیکینګ وشو، او هغه مختلفو علاقو ته کوم چې اټکې دی، غریب آباد دی، سید آباد دی، چمن آباد دی، او مټه ده، زاړه کاندې دی، دغه حساب یو څو ځینه نور هم دي زما ذهن یو څه نه رالي، خو به هر حال دغې ته د هغوی خپل نمایندګان راغلي وو، هغې ته هغه وریجې چې کوم دی ورسېدلې او تقسیموي یې. الله پاک دی شبیر حسین پیپرډي او د هغه خاندان ډېر خوشحاله او آباد ساتي، او خدای پاک دی هغه ارمان پوره کړي چې کومې په زړه دی چې داسې غریبانانو سره په داسې سخت وخت کې دا کومک کوي، امداد ورسره کوي. الله دې نور هم ګل او ګلزار کړي. ډېر ګرانو مینوالو دې ټایم کې موجود یو په شب قدر اټکي پېښور روډ باندې، کوم ځای کې چې دا تیار دیګونه پخیږي او د هغې عمله دلته کې موجوده ده. مونږ هم ورسره موجود یو. مونږ سره د شب قدر ډېر یو فلاحي انسان، صحافي انسان فرادالله صاحب ولاړ دی، هغوی نه بس تپوسونه کوو. مونږ سره اوسئ. فرادالله صاحب دا راته ووایه چې کوم سیلاب زده علاقې وې د هغې دپاره تاسو څه داسې مرسته، څه امداد هم وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول نه خو د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې سهار نه راغلي وو دلته کې مونږ سره دیګونه تیار شو، بیا د پیکینګ دغه کې مونږ سره حصه واخیسته، نو دغه ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. داسې ده چې تاسو ته پته کوم آفت راغلی و، کوم سیلاب راغلی و، نو هغې چې کوم دی ټول شب قدر متاثره کړی دی.
د چا د ټینټ ضرورت دی، چاته د خوراک ضرورت دی، چاته د صفو اوبو ضرورت دی. نو انشاءالله موږ به هغې کې خپل حصه اخلو، څونه چې موږ هغې کې کردار ادا کولی شو موږ پکې خپل ادا کوو. نن تاسو ته پته 9 دیګه د شبیر حسین پیبرډي صاحب د طرف نه چې کوم دی چاولې وې، نو هغه موږ مختلف علاقو ته اټکي ته، سید آباد ته، غریب آباد ته، ګلبهار کالوني، غازی آباد، داسې زوړ کندې، فاطمه خیل، مټه مغل خیل، دې علاقو ته مو لېږل. کوم ملګري راغلي وو هغې ته مو حواله کړل، د هغې ذمهواري مو لګوله. نو هغې به انشاءالله هغه چې کوم متاثرین دی هغې کې به تقسیموي. د هغې نه وروسته بله دا خبره کوم چې شبیر حسین پیپرډي صاحب چې کوم دی هغې چیریټي نه کوي، نه هغې نه مونږ دا نمبر یې ورکوو چې تاسو مونږ سره لاس امداد وکړئ. مونږ چې خپل طرف نه څونه هم کولی شو لکه مونږ په خپل اپنی مدد آپ ته لکه کوو. شبیر حسین پیپرډي صاحب د هغې فیملی د هغې خیرات زکات هغه پیسې راځي، مونږ په هغې هینډ پمپ هم لګو، مونږ جوماتونو کې هم کار کوو، قرآن شریفونه هم ورکوو. او دا سیلاب دغه راغلی و دې کې مونږ دا حصه واخیستله، نن هم چې هغې ته کوم د تیار خوراک ورولېږو او انشاءالله نوره به مخلو. د کوم ځای کې د اوبو ضرورت انشاءالله مونږ به ګورو چې هغې ته اوبه هم ورسو هغه ځای ته، د صفو اوبو د څښلو اوبه چې کوم دي او نور چې کوم کمې پیشې وي هغه به کوو. خو لکه دا ده چې مونږ نن خپلې نمبر یې ورکوو، نه مونږ دلته کې چا نه ډیمانډ کوو چې لکه تاسو مونږ سره لاس امداد وکړئ چې مونږ د دې خلکو سره تعاون وکړو. مونږ چې هر څه کوو انشاءالله دا به شبیر حسین پیپرډي صاحب او د هغې د فیملی په مدد سره کوو. ستاسو هم د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې مونږ له هم ټیم راکړو دلته مونږ سره د دغه کیسه واخیسته. هغه خلکو ته ستاسو څه میسیج لکه څنګه چې تاسو یې په قول ستاسو چې مونږ اپنې مدد آپ کې ته لګي یو د چا نه مطلب دا چې مرسته نه غواړو خو چې څونه مو څه کېږي. دلته خو ډېر مالداره خلک شته دی، هغه خلکو ته ستاسو څه میسیج دی چې په کومه طریقه باندې د دې خلکو مرسته وکړي؟ خسرمان مې زه خو دا وایم چې څومره شتمن خلک دي نو هغې له پکار دی چې په دې وخت کې خپل خیرات زکات هغه استعمال کړي. دلته کې تاسو پته شب قدر لکه ښه سرمایهدار خلک پکې شته او زه وایم چې په خپله لړ شي، په خپله لړ شي او د هغه خلکو هغې ته څه ضرورت دی، که چاته د ټینټ ضرورت دی، که چاته د دیوال ضرورت دی، چاته د کمرې ضرورت دی، چاته د صفو اوبو ضرورت دی، چاته د راشن ضرورت دی. څه چې مې زه کامران نوم دی، د شب قدر بازار اوسیدونکی یم، د کیسان کونسلر یم. زمونږ په د مخکې ورځو کې په شب قدر علاقه کې چې دا کم سیلاب راغلی و دې ډېر زیات نقصان خلکو له ورکړو. حالانکې زمونږ ګلبهار کالونۍ کې ډېر زیات نقصان کړی و، غریبانانو کورونه خراب کړي و، سره غورځېدلي و، کوټې وې، مطلب لارې کوڅو کې اوبه ډېر زیات خطره وه خلکو ته. د هغې په وجه باندې مونږ ته نن د شبیر حسین پیپرډي د اړخه یو دیګ چاولې میلو شوې او هغه مونږ خپلو سیلاب ځپلو له حواله کړلې، هر یو سړي ته خپلې کوڅې ته ورسولې او مونږ د شبیر حسین پیپرډي ډېر زیاته شکریه ادا کوو. دا خبره ده جي چې د شب قدر ایم پی ای ایم این ای په بازار کې په خر کلي کې وګرځېدل، تصویران یې وښکل او چې څوک په پی ټي آی کې وي مطلب هغوی د سامان میلاویږي، باقي یو کس ته هم نه میلاویږي او نه چاته میلاو شوی دی. مطلب زمونږ ګلبهار کالونۍ کې لا اوسه پورې چاته هم نه دی میلاو شوی. په 80 کورونه پکې خراب شوي دي، مطلب دیوالونه پکې راغورځېدلي دي، دوی راغلي دي، تصویران یې وګاږلي دي، خو د چا سره د پی ټي آی والا د تعلق یې هغه ته میلاویږي، باقي یو کس ته هم نه میلاویږي. دا کمې چینلې دي دا دوی ټولې مطلب روانې کړلې، د دې دوی سپیانې شروع کړې، په نیمګړې پرېښوې. د بازار د موران کورونو د اړخه د ګنده او د اړې د اړخه چې کوم اوبه راځي په ګلبهار کالونۍ باندې راځي، ټول خلک یې مطلب دغه ځای کې ډېر زیات نقصان یې ورکړو دې خلکو له. او د بازار د اوبو له اوسه پورې څه بندوبست ونه شو، مخه زړه په زړه باندې پرته ده، بیا پکې دوباره چا ایکشن وانه غوښتو. خلک راشي تصویران هر څوک کاږي، مخ مروت پې وکړي خو باقي نوره کاروي پې نه کړي. کې مطلب دا 4-5 ځله سیلاب راغی زمونږ د وړاندې، زمونږ چې څومره عمر دی د عمر مطابق خبره به کوو. خلکو ته نقصان ورسي، خلک راشي مطلب خپل مخ مروت پې وکړي، خو لا تر اوسه پورې یو غریب ته خپل سامان نه ټینټ نه تمبو یو شیز نه دی میلو شوی او هغوی ځان له پخپله مطلب در غریبي کوي، خلکو ته سوال وکړي، مینت وکړي، هغوی ورله واخلي، ځان له پخپله هغه سیسټم پوره کړي. د حکومت د اړخه هغوی ته هېڅ پیدا نشته دی جي نه جي. لا اوسه پورې خو مونږ داسې نه دي کتلي چې چا له پیسې ورکړي دي او راشي مطلب تصویران هم وګاږي، دغه ورسره وي، پټواریان ورسره وي، مطلب هغوی خپل دغو کي خو هېڅ پیدا یې چاته شته دی نه. هسې بس هغه خپل ټیم ځان له ضایع کړي او غریبانانو مقه ځان له خپلو پیسو باندې غرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب.
नाशा में मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा। زای چشتی ما دا وخت زه موجود یم په شب قدر کې فراد الله بی راغوښتي و د شبیر پیبرډي صاحب چې کم دی د مټه مغل خیل چې کم سیلاب زدگان دي متاثرین دي د هغې دپاره دوه دیګه چې کم دی ما را دغه کړل پی کړل او زه اوس دې وخت کې به ځم مټې ته. زمونږ په مټه مغل خیل کې ورځې مخکې چې کم دی سیلاب ډېر زیات راغلی و. زمونږ په علاقه کې چاپي خوړه مینوړه او داسې نور علاقې چې کم دی هغې والي دي او هغې کې چې کم دی زیات تر کورونه چې کم دی ختم شوي دي. خلک چې کم دی په ټینټونو کې پراته دي، نه سبا هغوی ته د ټینټونو اشد ضرورت دی. د کانې پیینې چې کم دی د اوبو ډېر سخت ضرورت دلته اوبه چې کم دی نشته دي، کویان مکمل ټپ شوي دي. نن به مونږ انشاءالله د شبیر پیبرډي صاحب په دغه تعاون سره دا کم خوراک چې کوم دا بوړي انشاءالله هغې کې به تقسیمو او مونږ شبیر پیبرډي صاحب د دام خواسته چې مهرباني وکړي تاسو د ټینټونو او دا نور چې کوم د هغوی سہولیات هغوی ته پکار دي. رہنے سے کام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا. در نبی پر دلته موږ راغلي وو فراد بھائی راته کال کړی چې راشي کم سیلاب نه متاثره خلک چې کوم دي هغه په ټول شب قدر کې چې کوم دي د هغې دپاره شبیر حسین پیبرډي صاحب د خپل طرف نه د چاولو بندوبست کړی. فراد بھائی موږ ته وایي تاسو هم راشئ انشاءالله هغې موږ ته یو دیګ حواله کوي په اټکي کلي کې چې کوم متاثرین دي نو انشاءالله دا چاولې موږ په هغې باندې تقسیموو. موږ یو ځل بیا د شبیر حسین پیبرډي صاحب ډېر زیات مشکور یو چې په دومره سخت وخت کې د شب قدر د خلکو خیال ساتي او هغې دپاره پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام. در نبی پر او پهلوان قلعه اوسېدونکي دې نه مخکې د درې څلور ورځې مخکې چې په شب قدر باندې کم افت راغلو د سیلاب په شکل کې په هغې کې ډېرو خلکو ته د کورونو نقصانات هم شول، د جاني نقصانات هم ډېر زیات شوي دي. د هغې په مابد کې شبیر حسین پیپلډي دلته زمونږ د شب قدر د عوامو دپاره اووه دیګه ورکړل د فراد الله رور په تعاون سره او د هغې نه علاوه مال هم پکې یو دیګ راکړو. دا به مونږ شب قدر زوړ کندي فاطمه خیل او ارټ کې به تقسیمو. د دې نه علاوه همدې غریبانانو ته د ټین ضرورت دی، د څپو اوبو ضرورت دی او د هغې نه علاوه سلو مشکلاتو سره د هغوی مخ دی. نو زه دلته چې څونه سماجي دي او سیاسي څونه نمایندګان دي ټولو نه دا مطالبه کومه چې دې ټولو سره پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے
से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। कि हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने। زما بلال نوم دی د شب قدر سید آباد اوسیدونکی ما. او څنګه چې تاسو ته پته وه یو څو ورځې مخکې زه په شب قدر باندې یو سیلاب راغلو، یو آفت و. دا کورونه چې کوم دي دا ټول سیلاب والیو. نن موږ ته د فراد الله بی رنګ وکړو، دلته کې رالو د هغوی ځای ته. او څنګه چې تاسو ته پته زموږ ځای کې ډېر خلک متاثر شوي دي د سیلاب د وجې نه. نو په دغه مت کې نن چې کوم دی موږ ته وریجې پارسلې چې کوم دي دیګونه، هغه فراد الله بی د شبیر حسین پیپرډي صاحب د طرف نه هغوی موږ ته راکړل. اوس په دا موږ په سید آباد کې غریب آباد کې کوم د مصطفی سکول سره چې ایریا ده په دغه کې به دغه څنګه تاسو ته پته ده دغلته چې دا کوم کورونه سیلابونه والي دي، په دې کې د اوبو هم ضرورت دی، د ټینټونو هم ضرورت دی، د خوراک هم هغوی ته ضرورت دی. نو زموږ چې د شب قدر څومره مطلب سماجی کارکنان دي، تنظیمي کارکنان دي، هغوی ته دا دغه دی چې کوم ځای کې تاسو نږدې یې سیلاب زدګان د سره دي، هغوی ته څه ضرورت دي، نو مهرباني وکړئ هغوی سره چې ستاسو څه امداد کېږي هغه وکړئ. موږ یو ځل بیا د شبیر حسین صاحب
ډېر زیاته شکریہ ادا کوو، خصوصا د هغه چې کوم فوکل پرسن دی په شب قدر کې فراد الله بھائی چې هغه ورته شب قدر دا مسایل هغه ته مخې ته کړي او دوی په لاس باندې هغه په شب قدر کې بیا مطلب غریبانانو سره مساجدو سره مدارس سره کم کړي. موجوده چې دا کم حالات په مونږ باندې تیر شو په شب قدر باندې، په دې کې چې شبیر حسین صاحب دا کم اقدامات اوچت کړو نو بالکل دا ستاینه دي. نو مونږ خصوصا شکریہ دا شبیر حسین پیپرډي صاحب او د فراد الله بھائی. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی